بسم الله الرحمن الرحيم. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترمو، نن تاسو سره درې پیغام شیر کوم. نمبر 1 د شب برات په حواله سره، نمبر 2 د شب برات په شپه باندې د عباداتو په حواله سره، نمبر 3 د 15 شعبان د روزې په حواله سره. نمبر 1 د شب برات د شپه داسه فضائل او مقام او شان لري او کنه. بعض علماء کرام وایي چې د شب برات هیڅ فضائل او شان نشته، څنګه چې عامه شپه وي همدارنګې شب برات شپه هم وي. او بل طرف ته محققین فقهای کرام او محدثین حضرات فرمایي چې د شب برات د شپې ډیر زیات فضائل او مقام او شان شته، یعنی د نور شپو په نسبت د شب برات ډیر زیات فضائل شته. او دا خبره بالکل صحیح او راجح او مفتا به قول هم دقه دی چې شب برات فضائل لري. بیا دویمه خبره چې په دغه شپه باندې عبادتونه کول، منځونه کول، تلاوتونه کول، نفلونه کول، دی حواله سره بعضې خلک وایي چې دا بدعت دی، دا صحیح نه دی، جایز نه دی. چونکې بهتره خبره او راجح او صحیح خبره دا نه ده، بلکې صحیح خبره دا ده چې په دغه شپه باندې د عباداتو، د تلاوت، د ذکر و اذکار دغه اهتمام دا د صحابه کرامو او د تابعین او د تبع تابعینو نه په اهتمام سره ثابت دی. یعنی په دغه شپه باندې عبادتونه کول، ذکر و اذکار کول، نفلونه کول، منځونه کول، دا بهتر دی او صحیح دی او جایز دی. خو یو خبره یاد ولرئ چې په دغه شپه پورې دغه اعمال دا مختص کول او خاص کول او ضروري یا سنت ګڼل، بیا دا خبره نه ده صحیح. لکه بعضې خلک وایي چې په دغه شپه باندې به 2 رکعاته نفل مونځ به وکړي، اولنی رکعت کې به فلانکې صورت دومره پیرې ووایي، دویم رکعت کې به خامخا فلانکې صورت ووایي. نو دا خبره نه ده صحیح، دا بالکل بې تحقیقه او بې دلیله خبره ده. او بیا داسې چې په دقه شپه باندې صرف د صورت یاسین تلاوت به کوي، یا د صورت رحمان، یا د صورت دغه شانې نور صورتونو خبره، یو صورت خاص کول په دغه شپه پورې دا هم صحیح نه دی، بلکې د قرآن مجید نه د کم ځای خوښه وي هغه ځای ته تلاوت کولی شي، اجر میلاویږي. او څنګه چې عام منځونو کې صورتونه ویلی شي، همدارنګې په دقه شپه کې په نفلونو کې هم صورتونه ویلی شي. خاص کول نه ده صحیح. 2 خبرې شوي چې د شب برات فضایل هم شته، د نور شپو په مناسبت د دې فضایل زیات دی. دویم په دغه شپه باندې اعمال، منځونه، تلاوتونه، ذکر او اذکار کول دا هم بهتر دی او صحیح دی، او کوم انسان چې کولی شي دا وکړي ډیره زیاته اجر دی په دې شپه کې. او بیا دریمه خبره د 15 شعبان په حواله سره، د 15 شعبان دغه روژه نیول خاص کول په دقه روز پورې چې دغه 15 شعبان دغه روژه نیول دا ضروري دی، سنت دی، په دې بنیاد نیول دا خبره صحیح نه دی، دا بیا بدعت ګرځي. محترمو، دا ضروري نه دی چې خامخا په دغه 15 شعبان په روز باندې په ته روژه نیسي، دا خبره صحیح نه دی. البته څنګه چې د شعبان په میاشت کې روژه نیول ډېر فضایل لري، ډېر زیات اجر او ثواب میلاویږي، د نور روزو نه دغه شعبان میاشت د نور میاشتونو نه بهترین میاشت دی. همدارنګې په دې نیت چې څنګه د شعبان په نور روزو کې روژه نیول جایز دی، بهتر دی، همدارنګې د 15 شعبان روژه نیول هم جایز دی او بهتر دی او ثواب پې میلاویږي. خو چې دا خبره وي چې دغه روژه په دغه روز باندې خاص دی، ضروري دی، سنت دی، بیا دا ضروري نه دی. نو محترمو، 3 واړه خبره بالکل جایز دی، خو چې تاسو ضروري او سنت ونه ګڼئ بالکل جایز دی. دغه شپې فضایل هم، دغه شپه فضایل هم لري، دغه شپه باندې ته نیک اعمال، عبادتونه، تلاوتونه، ذکر و اذکار هم کولی شي، او د 15 شعبان روژه هم نیولی شي، بشرط دا چې ضروري او لازم ونه ګڼي. ځکه چې کوم شیزونه چې موږ په دین کې ضروري وګڼو د ځان نه، نو دا بیا بدعت ګرځي او هر یو بدعت کوونکی هغه جهنم ته رسي. داسې ونه شي
چې موږ د ثواب په نیت باندې یو بدعت وکړو او بیا دغه ثواب په ځای موږ ته عذاب میلاو شي. نو په دې بنیاد سره ما تاسو سره دا پیغام شیر کول چې محترمو څوک که عبادتونه کول غواړي، که 15 شعبان باندې روژه نیول غواړي، دا د سنت نه بولي، دې ته د سنت نه وایي، دې دا د ضروري لازمي نه ګڼي. باید چې د ثواب په نیت باندې څنګه چې عام روزي او شپو کې عبادتونه کول جایز دی، همدارنګې په دغه شپه او 15 شعبان باندې روژه نیول صحیح دی، خو ضروري به ګڼل جایز نه وي. الله تعالی دې موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دین باندې بالکل په حق او په سچ طریقه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.